علم و تعلیم، فضیلت و مقام و عظمت حواله سره مختصرا څو عرایض، څو قرآني آیاتو او حدیثو ضمن کې تاسو هغه خدمات کې عرض کوم. ایمو ډېر داسې کسان دي چې هغه تعلیم نه مایوس شي، تعلیم حواله سره مایوسۍ شکار شي، ډېر کم ټایم کې تعلیم پرېږدي، کاروبار، پیشه یا دنیوي دولت او سرمایې او هغه پسې منډې چکر وکړي شي. یو ځنه کسان دي یو حد کې تعلیم وایي نو هغه نه بعد ورشه هغه بیا هغه شي پرېږدي. نو که علم و تعلیم، فضیلت و عظمت نه انسان خبر شي، یقینا انسان به ټول عمر مطلب تعلیمی میدان نه ونځي، پرې به نه دی. صرف مختصرا که دوره عرض کوم څو آیاتو و حدیثو ضمن کې قول ده د پروردگار علم فرمان ده انما یخشى الله من عباده العلماء. سوره فاتر 28 نمبر آیه ده. پروردگار علم هیڅ خدای نه ډار و خوف والا کسان صرف صاحبان علم دي، چا څه علم و تعلیم کړی وي. یا یوې بلې کې پروردگاری سوره زمر کې هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون. آیا هغه سې کسان چې هغوی تعلیم و علم حاصل کړی وي، کوم کسان چې نه وي حاصل کړی، جاهل پاتې وي، هغه برابر دي؟ یعنی خدای هیڅ سره د برابر نشي کېدی. یا سوره فاتر کې 269 نمبر آیه کې پروردگار علمی من یؤت الحکمه فقد اوتی خیرا کثیرا. چاته چې حکمت و علم و حکمت ملاو شو هغه ته ډېر لوی خیر، کثیر خیر ملاو شوی دی. اندیشان څه حدیثو ته سترګې وکړئ، زه څو حدیثونه ذکر کوم درته. معصوم یی څه لکل شیء طریق و طریق الجنه العلم. هر یو شی یوه لیاره دی، جنت و بهشت لیاره علم و تعلیم دی چې انسان حاصل کی، علم ذریعه سره بهشت و جنت ته رسیدای شي. یا پیغمبر اکرم حدیث دی فضل العلم افضل من فضل العباده. پیغمبر اکرم هیڅ علم فضیلت عبادت فضیلت باندې پاسه دی. یعنی انسان هر څومره عبادت و بندگی خدای ته وکړي، که چیرې یو کس علم حاصل کړي، علم سره انسان عبد و بنده د خدای وګرځېږي، هغه فضیلت زیات دی. علم عبادت باندې فضیلت زیات دی. یا پیغمبر اکرم هیڅ العلم میراثی و میراث الانبیاء من قبلی. علم د ما میراث دی، ما نه مخکې څومره انبیا تیر شوي دي، ټولو میراث علم و تعلیم دی. یعنی مقصد دا چې کوم کس علم میدان کې دی، تعلیم میدان کې دی، چې انبیا و میراث حاصلولې کوشش ده کوي. یا کومه زندگی تیریږي داسې چې انبیا و میراث کې دی زندگی تیریږي. یو بل حدیث کې حدیث دی چې پیغمبر اکرمی مسترزل الله عبدا الا حظ عنه العلم والادب. معصومینو نه دی چې کوم کس خدای غواړي ذلیلي کی، هغه علم و ادب نه محروم کوي. مقصد کوم کس باندې د علم و تعلیم لیاره بان شي، علم و تعلیم میدان پرېږدی، داسې وایه چې هغه